ووټ به تاسو نه غواړي. څوک به د نوې پاکستان په نوم باندې، څوک به د مذهب په نوم باندې، څوک به د نور سلسلو کې به راځي تاسو نه به ووټ غواړي. خو موږ به دا ګورو چې موږ چې دا ووټ چې واچو، دا ممبر چې منتخب کوو، دا د کم مقصد لپاره منتخب کوو. دا ووټ یو پرچه ده، خو دې کې موږ انتخاب کوو چې قومي اسمبلی ته و صوبایي اسمبلی ته څوک خپل نماینده ولیږو چې هغه هلته کې زمونږ د حقوقو تحفظ هم وکړي او سره ورسره داسې قانون سازي هم وکړي چې هغې سره عوامو ته او خلکو ته فایده ورسي. بیا ورسره دې لپاره هم مونږ خپل نماینده منتخب کوو چې هغه قومي اسمبلی کې او صوبایي اسمبلی کې زمونږ د علاقې پسماندګي چې ده د هغې وکالت وکړي هلته کې او د دې چې کوم مسایل دي هغه هلته کې اوچت کړي او د هغه ځای نه وسایل چې دی هغه روړي چې د دې ځي پسماندګي لرې شي. اوس که په دې دا کومه خبره چې ما وکړه په دې حوالې سره موږ دې ته وګورو نو چې دا کوم امیدواران ولاړ دي بیا به د دې موازنه کوو چې څوک موږ لپاره بهتر دي. نن که زه دا ووایم چې پوره تنګي تحصیل او ضلع 400 کې د قومي وطن پارټۍ او د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو په هر کلي کې په هر ګوټ کې تاسو څه خدمت کړی شئ نو دا به غلطه خبره نه وي. بیا خصوصا په دې خپل تحصیل کې او بیا خاص کر په بازو یونین کونسل کې کوم وګورو نو په دې کې کلک ډېر سړکونه موږ ته ښکاري، کلک ډېر سکولونه موږ ته ښکاري، کلک ډېر اسپتالونه موږ ته ښکاري، کلک ډېر دلته کې د ګیس سهولت موږ ته ښکاري. که موږ ته په دې سیند په غاړه پشتې ښکاري چې هغې سره زمونږ دا کلي چې دي دا بد شوي دي او که مونږ وګورو نو زمونږ چونکې مونږ ټول زمیندار خلک یو د زمیندارۍ سره تعلق دی او په هغې حوالې سره دلته کې که اریګیشن ډیویژن جوړ شوی دی او که مختلفو علاقو ته اوبو چې دی هغه رسېدلي دي نو د هغې کریډ چې دی هغه ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو ته ځي. نن عزتمندو نورو خلکو موقع تیرې کړې، د دې ځینه د نورو پارټیو نمایندګان هم پاس شوي دي، خو د بدقسمتۍ نه زه به دا ووایم چې هغوی که کامیاب شوي هم دي نو د هغې نه پس دی زمونږ دې علاقو ته هغه شانتې توجه نه ده ورکړې. وعدې خو د کروڑ نوکرو یې کړې وې، د 50 لکه کورونو جوړولو کړې وې، د مدینې د ریاست بنیاد یې ختلو کړې وې، خو که حقیقت کې وګورو نو هغې حوالې سره مونږ ته څه نه ښکاري چې دوی په دې وعدو باندې عمل کړي. احتساب په نوم باندې ووټ یې غوښتی و خو د احتساب په ځای نور غټې غټې منصوبو کې چې کم کرپشن وشو هغه ستاسو مخامخ دی. عزتمندو په دې به سوچ کوو، په دې به غور کوو چې سلیکټډ حکمرانان سلیکټډ لیډران چې دي هغه زمونږ د مسلو حل نه دی. زمونږ د ملک چې کم د مشکل حالاتو له تېرېږي
کاغه معاشي مشکلات دي او کاغه دلته کې پسماندګي ده، دلته کې بیروزګاري ده او نور داسې کم صورتحال چې دی د هغې حل چې دی هغه سیاسي قیادت سره دی او صحیح طریقې سره جمهوري نظام کې دی او د هغې لپاره دا ضروري ده چې شفاف انتخابات وشي او عوام خپل صحیح نمایندگان خوښ کړي او داسې نمایندگان چې هغوی د عوامو بیا مسایلو طرف ته توجه هم ورکوي. نن که موږ وګورو نو موږ ته که داسې واحد قیادت ښکاري په دې خپل علاقه کې نو هغه ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو دی چې هغه په هره موقع باندې په هر موقع کې هر ځای کې د عوامو په منځ کې موجود وي، د عوامو مسایلو طرف ته توجه ورکوي. لږه موقع ملو شي او که ډېره موقع ملو شي د هغه په ذریعې د علاقې ته فایده رسي، غریبانانو ته فایده رسي، د هغې علاقې عوامو ته فایده رسي. عزتمندو، ما نه مخکې مظفر شاه باچا صاحب د بعضې ضرورتونو طرف ته نشاندهی وکړې. خصوصا په هغې کې د ګرلز میډل سکول باره کې خبر وکړه. په دې کې مشکل لږ ډېر شته. مشکل دا دی چې ځمکه سکول چې حکومت کم دې وخت کې پالیسي ده هغه دا ده چې فري آف کاسټ لینډ به ملاویږي او په هغې باندې هغوی کنسټرکشن کوي او هغې دلته کې اوس مشکلات بلکې زما خیال ټولې صوبې کې دا مشکلات شته اوس. خو دلته کې که موږ وګورو نو سرکاري لینډ هم ډېر شته. د قومي وطن پارټۍ هم دا پالیسي ده او دا به موږ که موقع ملو شو دې طرف ته دې باندې به موږ دغه کوو چې دا د امپلیمنټ کړی شي چې بهی کوم ځای کې چې سرکاري لینډ شته او هغه د یو سرکاري پرپز لپاره یو داسې پروجیکټ لپاره چې هغې سره خلکو ته فایده رسي، هغې ویلفیر پروجیکټ لپاره استعمالیږي نو پکار دی چې هغې لپاره استعمال کړی شي. دلته کې بازو کې د اریګیشن ډېره ځمکه پرته ده نو انشاءالله دې باندې به موږ کوشش کوو چې هغې نه دا ځمکه واخلو او دلته کې د ګرلز میډل سکول چې دی بلکې زه خو به دا وایم چې خالي میډل سکول نه چې دا مخکې اپګریډ هم کړو او های سکول د ګرلز چې دی هغه دلته کې جوړ کړی شي نو هله به د علاقې ته فایده رسي. بیا دغه شانتې د هلکانو د هایر سیکنډري سکول خبره وشوه دا بلکل دا جایز دغه ده که موږ ته موقع ملو شوه دا زموږ تاسو سره واده ده چې انشاءالله د هایر سیکنډري سکول د هلکانو به هم دلته کې موږ جوړو به. ګیس خو دلته کې بعضو علاقو ته مشر را رسولې خو په هغې کې اوس مسلې دا دي چې لو پریشر مسلې هم دي، څه ځایونو کې دا ګیس نشته هلته کې رسول هم دي. دې دواړو لپاره به انشاءالله موږ دغه کوو که تاسو هم ګورئ نو ګیس خو دلته کې که صرف خور کړی شوی دی نو صرف او صرف د قومي وطن پارټۍ په دور کې او ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو یې صرف کړی دی. بیا دغه شانتې د بجلی نظام هم چې دی هغه هم بهتر کولو ضرورت دی. یو خو اوورال چې ټول ملک مسله ده هغه دا ده چې یو خو بجلی ډېره زیاته ګرانه شوه د هر چا د وسه وتې ده او هغې بنیادي وجه چې ده هغه څه د محکمو چې دی هغې انفیشنسي ده او څه سره بعضې معاهدې داسې کړې شوي دي د بعضې حکومتونو کې چې د هغې نقصان د هغې بوج چې دی هغه ټول په عوامو باندې راغلی دی. زما اشاره د آی پی پي طرف ته ده چې د هغې د وجې نه ډېره زیاته بجلي ګرانه شوه. زموږ نه صوبه که تاسو وګورئ نو تقریبا 200 میګاواټو بجلی پیدا کوي او زموږ د صوبې ضرورت تقریبا 2200-2300 میګاواټ دی. نو موږ د خپل ضرورت نه زیاته بجلی پیدا کوو او ارزانه بجلی چې کم 3 یا 4 روپۍ یونټ باندې د وخت حکومت ته پروزي او هغه واپس په موږ باندې چې خرڅول کېږي نو په دې وخت کې په 70 روپۍ یونټ باندې موږ ته ملاویږي. دا ډېر زیات زیاتې دي
مونږ دا ګڼو چې بھئی زمونږ صوبې کې د اوبو نه بجلی پیدا کېږي پکار دی چې هغه نرخ باندې چې دی هغه خلکو ته میلاو شي چې دا بجلی چې ده چې ارزانه شي نو د هغې فایده عوامو ته به هم رسي. بل به دې سره دا شي چې دلته کې به بیا د کارخانو لګېدو د نور روزګار چې دی د هغې ذریعې به مو سره جوړېږي او د هغې فایده چې ده هغه د روزګار په شکل کې به هم زمونږ صوبې ته میلاویږي. نو دې طرف ته به توجه ورکوو به او سره بیا دویم دا دی چې دا نظام بهتر کول چې د هغې وولټیج هم ټیک شي او بجلی هم چې دی هغه چې زیاته د 18 ګنټې او 13 ګنټې لوډ شیډینګ چې دی چې دا راکم کړی شي. د هغې لپاره هم مونږ په خپل منشور کې یو دغه پروګرام اچولی دی چې په هغې کې به مونږ هر کال چې دی 1,00,000 کورونه چې دي دا به سولرایز کوو به او د هغې لپاره چې دی مونږ دا دغه کوو چې ارزانه بجلی چې ده چې عوامو ته او غریبانانو ته میلو شي دغې باندې به مونږ توجه ورکوو به که دا مونږ ته موقع میلو شو نو انشاءالله دې باندې به امپلیمنټیشن دغه به کوو به. دغه شانتې د روزګار چې دی هغه زما خیال دی چې د هر کور هر ځای ضرورت دی او بیا خاص کر زمونږ چې اوس بچو تعلیمونه وکړل نو نور هم د هغوی تمې پیدا شوي دي دې طرف ته توجه به ورکوو. انشاءالله زمونږ دا یقین دی چې که صحیح معنو کې د وسایلو ډسټریبیوشن صحیح وشي او خاص کر زمونږ د صوبې کم جیوګرافیکل لوکیشن چې دی او د دې کې چې کم د اویل او ګیس او د بجلی کم دلته کې دغه موجود دی دا صحیح طریقې سره استعمال شي نو زمونږ د صوبې کې ډېر پوټنشل شته چې هغه صحیح معنو کې دلته کې کارخانې هم لګېدی شي دلته کې نور روزګار ذریعې پیدا کېدی شي او هغې سره چې دی د زمونږ ځوانانو ته به روزګار میلاویږي. دې طرف ته هم توجه ورکوو او دا کم زیاتي چې وشو څنګه چې تامیل باچا صاحب هم هغې طرف ته اشاره وکړه چې دا کم ډیم کې پکار دا وه چې لوکل پاپولیشن ته ترجیح ورکړی شوی وي او پکار چې مخکې د ریزي خلک دغه شوي وي او بیا د هغې نه پس د بهر خلک مرتي شوي وي هغې طرف ته هم توجه ورکوو به انشاءالله دا به امپلیمنټ کوو به. دلته کې صحیح د قیادت ضرورت دی چې صحیح قیادت موجود وي انشاءالله دا ټول هر څه کېدی شي. دې کې ستاسو د مرستې موږ ته ضرورت دی چې تاسو را سره مرسته وکړئ تاسو زموږ لاس مضبوط کړئ نو انشاءالله دا تاسو تمن لرئ دا تاسو تسلي لرئ چې ستاسو دا مسایل چې دي دې طرف ته موږ هم توجه ورکوو به او انشاءالله د دې حل به هم راوباسو به.